السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یولسمه سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا یو چلوختم آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. دماغی رو عزت مند اور دن کو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا فرمائی وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. اے پیغمبرہ کچری دا مشرکین، دا یہودیان اور دا عیسائیان اور دا غیر مسلمہ تا نمانی، تا تا یہی چی تا دروغ و پیغمبری تا من ایمان نروڑی، نو بستور سا باسو نمکوا تور تا ایکی وا خبر وکا آغا خبر دادا چی فقل لی عملی ولکم عملکم. تور توائی چی ما دا پارخپل عمل دا تاسو دا پارخپل عمل. مطلب دی صدا مطلب دادا چی زکم کار کوم زبدا کوم او ما تا بددی کار بدل ملوی اور تاسو چی کم کار کوئی تاسو خپل کار کوئی تاسو تا بدی خپل کار بدل ملوی. ہر چا تا بدا خپل کار انجام دا بخام خرسی نو پدی کی مو دا پارا دیلوی سبکم پروتا. سبق دادا چی کلا دا دین کار کوئی دا قرآن و دا حدیث خدمت کئی، دا قرآن و دا سنت خدمت کئی، کچوک تا سر باسو نہ کئی، تا سر خامخا خبری زیادوی تور تا دا یا چی ما خپل کار دا ما جان دا پر دا کار خوخ کرے دا و تخپل کار کوا تا دا بخپل بدل ملوی گی ما تا بخپل بدل ملوی گی. نو با دے سر دائی چی باس بم ختم شی و کغا و خیاروی نو پوی بشی پا دے خبری اور بیا ورته دسی هم ویا چې انتم بریئون مما اعمل. زه چې کوم عمل کوم تاسو دغه ذمہوار نه یو. هغه پوښتنه به تاسو نه کیږي. وانا بریء مما تعملون. او زه هم ذمہوار نه يم د تاسو عمل چې کوم عمل تاسو کوئ. په دې کې اوس خاص خبره ده. یو خبره خداش ولا چې تاسو کوم عمل کوئ د دې سزا به تاسو ته ملوي. زی تاسو دی عمل ذمہوار نیما. خودی کی یاد ساتي چې اول بسړی تا دعوت پیش کوي، اول بسړی تا قرآن و حدیث او د توحید خبره و پیش کی کچیر غای نه منی او تا سره باسونه کوي، تا سره مخالفت کوي او خامخا غا ضد کړه، نو بیا غنه بعد وته وای چې خابسا ته چې څه کوي کوا، کوم عمل چې ته کوي کوا، زه د ذمہوار نه یم، بس ما خپل ذمہ داری پورا کړه چې تا ته ما د الله خبره درور رسوله، تا ته ما د نبی علیہ السلام خبره درور رسوله، تا ته ما قرآن و سنت درور رسولو. چې نه مانی عمل پې نه کوي نو اوس د خپل کار د خپل مرزي ده. ومنهم من يستمعون اليك. او بیا په دې کې الله فرمایي چې باس خلق د سیم دي چې تا خبره واوري، تا خبری تا غوی گم ونی سی، تا تا مجلس کیم کینی خط توجه سره خبره واوري 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 طبيعي چې کدا بس بالکل خبره دې زړه ته کوزه شو. خو اصل کی خبره دادا چې دوی صرف واوري بلکې مانی نه. نو نبی علیہ السلام تعالی فرمایي چې افانت تسمع ثم آیا نو تب خبره واوروي دي کانو ته دا خو کانه دي نو پر اختیار خو نه دي کانه کنه نو تش تا ګوري تش په غوګونو باندې خبره واوړي او زړه ته نه کوزي عمل ور باندې نه کوي نصیحت نه قبلوي بدلیږي نه ایمان طرف نه دادشي لگا کانه کاسي
نو بیا الله ته فرمایي ولو کانوا لا یعقلون، اگر کاوی په هیڅ باندې نه پوهیږي. اوس ترجمه ته متوجه شو. وَإِن كَذَّبُوكَ، او کتا درویغ وګڼي دوی، فقل نو تور توي اے پیغمبره لی عملی، ما د پاره دی ما عمل دا، ولکم عملکم تاسو د پاره دی تاسو عمل. انتم بریئون، تاسو زموار نه یو، مما د هغه عمل اعملو چې زه کوم. وانا بریئون، او زه هم زموار نه یم، مما د هغه عمل تعملون چې تاسو یې کوئ. ومنهم، او ځنه په دوی کې من هغه خلق دي یستمعون الیکا چې هغوی د تا خبره واوري، یعنې غوږ یې درته نیولی وي. افانت تسمع ثم، نو بیا الله فرمایي چې آیا ته به په کاڼو باندې خبره واورئ. ولو کانوا لا یعقلون، اگر کوي هغوی چې په هیڅ نه پوهیږي. الله تعالی د په دې سبق باندې موږ ته پوهه، الله د په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.